زیب خان چې بل ورځ وویشتلو شهید یې کړل ډېر خلک ورپسې خفه وو ډېر خلک ورپسې وژړل ولې چې لا ځوان و بجوړ خلکو خپل مستقبل ورسره تړلی و چې دا موږ له مطلب سره مستقبل کې کوي او څه به جوړېږي ولې چې ډېر تعلیم یې کړی او ډېر قابل کس و نو هغه خو پرون جنازه وه او جنازې نه بعد بیا هغې یو ملګري خبرې کړې چې ډېرې غمجنې خبرې کړې او ډېر حقیقت یې ویلې او دې باندې یقینا چې پښتنو له سوچ کول پکار دی چې زموږ مستقبل لپاره که چېرې نه یو نه شلو نو دقسې یو به مو وژني او موږ مستقبل بیا څه نشته نو راځئ ویډیو ګورو یقینا زه خو ډېر خفه کړم او ډېره غمجنه ویډیو او ډېرې غمجنې خبرې پکې کړې نو راځئ اورو چې څه وایي څه وکړو موږ په دې ملک کې ډېر تنګ شوي دومره تنګ شوي زما دې په خدای قسم چې په دې ځوانۍ کې سړی دا حال یې نو څه به وکړي په دې ځوانۍ کې زموږ دا حال دی په سړي باندې څه تېر شي موږ په جنګ کې سترګې وغړولې په جنګ کې راپاڅېدو په جنګ کې ځوانان شو په جنګ کې به بوډاګان شو دا وخت زموږ د څه دی د ملک د ترقۍ دی د وطن د ترقۍ دی چې دا وطن ګلې ګلزار کړو دا وخت زموږ د دې دی چې موږ خپل رونه ټوکړې راچوتو د خپلو پولیسو ټوکړې راچوتو د خپلو مشرانو ټوکړې راچوتو د خپل سیاسي خلکو ټوکړې راچوتو دا شی دلته صرف کېږي او زه هغه خلکو ته وایم چې څوک دې ته جهاد وایي څوک دې ته کفر وایي ټیک د زده ریحان شهید شو خو دا غازي څوک شو دا راته ووایه دا غازي څوک شو دا شهید شو خو دا غازي څوک شو ویل دا باجوړي ولاړ دي دلته کې هینډ پرېل یې خرڅوي ویل دا سبق ولې نه وایي دا باجوړي ویل دا د یونیورسټۍ ته ولې نه راځي دین افسر ولې نه جوړېږي زمونږ دا باجوړي به تش دغه پالش به کوي یا به دغه هینډ فرین یې خرڅوي تش به صرف دغه کار کوي هغه به د شپې په دې باندې جړل زما دې په خدای قسم د شپې به جړل د هغه څه په جب کې روپۍ نه وي چې کله په اسلام آباد کې پروګرام کوو یو ته به یې 2000 روپۍ راولېږه بل ته به یې 2000 روپۍ راولېږه د دې د پی ټي آی کې ته چې کله راغلې زما دې په خدای قسم چې دلته کې یو څو واړه ولاړ دي پنډۍ کې هوټلې دي 5 زره د هغونه اخیستي دي اوس دا زما په موبایل کې اوس مې هغه هیستري پرته ده چې 10,000 روپۍ مې ورته بله ورځ لېږلي ویل ستاسو په جب کې راسه 1 روپۍ نشته دی او ویل چېرته ځم پروګرام مې دی 10,000 روپۍ راله راولېږي ما له سراج خان راکلي وي ولور مې کړې ما زما ته خو نور نشته دی خو میډیا کوم سراج خان راکلي وو مال داسې وال دومره اوسه څه نه وو په هغه باندې د چا بلکل څه نه وو لیونی او د شپې به هم ګرځېده د ورځې به هم ګرځېده بلکل به د چا څه ونه ګنده چې چا په چا باندې څه هغه داسې کلاو نه ګرځي هغه بلکل کلاو نه ګرځي ګان ناست دی د کلي خلک ناست دی زما اوسه 20 کاله وشو 20 کاله ما د دې نه چا څه جنګ لیدلی و نه مې له بد لیدلی و نه د دښمني شته د ټولو خلکو ته پته ده چې هغه په څه باندې لاړې ولې لاړې اوس د هغه چې کوم تحریک دی ځوانانو زه تاسو ته وایم زه یو غیر سیاسي سړی یم خو زه تاسو ته وایم چې د هغه تحریک به نه